أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما القاري دوست محمد یوټیوب چینل لا بیا تاسو ته د یو ډیر خسته قصې د پاره مخاطب شو. نن واقعا د سمودیانو دا د صالح علیه السلام واقعا ذکر کی. خو دا واقعا ډېر غور سره واورئ، ډېره ښایسته واقعه ده او د عبرت نه ډکه. ټولې واقعګانې د عبرت نه ډکې دي، خو موږ یې څه اورو نو. د صالح علیه السلام قوم چې ونو دا سمودیانو، څنګه چې مخکې تیر شوي دي د هود علیه السلام قوم چې طاقتور و، لوړ دنګ و، دقه رنګې دام د هغې سره میلجل دي، یعنی هغې ته نه رسي خو د هغې په رنګ کې راځي. او دویم ډېر غټ بوت پرست و، دی به هم د غیر الله ته سجدې کولې، د بوتانو عبادت به یې کو، بوتان به یې تراشل جوړول به، او بیا به په خپلو کورونو کې هغه بوتانو ته سجدې کولې. صالح علیه السلام الله پاک دې پیغام د پاره راولېږلو. الله پاک ورته وفرمیل چې ای صالح علیه السلام لاړ شه سمودیانو قوم ته او خبرداری ورکا، زما بندیان زما نه سرکشه شوي دي، غافله شوي دي، زه ترې بلکل هېرېمه، د بوتانو عبادت کوي. نو صالح علیه السلام وعظ او نصیحت دپاره الله پاک سمودیانو ته راولېږه. یو سمودیان دي یو عادیان دي. هود علیه السلام قوم عادیانو، دا سمودیان دي. نو صالح علیه السلام خپل وعظ تبلیغ نصیحت شروع کو، لیکن دغه قوم په خپلې دغه کې په بت پرستۍ کې دومره سرکشه شوي وو چې هغې باندې د خبرو هېڅ قسمه دخل نه کولو. خو چې کله صالح علیه السلام د قوم ته را مخامخ شو د الله د جانب نه، نو ورته ویې فرمایل چې ای قومه د یو الله عبادت وکئ او د یو الله لویي بړی بیان کوي او الله ومنئ. دا تاسو چې کوم عبادت کوئ دا عبث دی، دا خو تاسو په خپلو لاسو بوتان جوړوئ. نو دوی ډېر مغرور او تکبر واله و. ګوره تکبر ماده دا په کم انسان کې پرتی چې کم انسان ته مال حال راشي نو دی وایي چې بس زه یمه. دا ماده د ځان نشتل پکار دي. شیطان هم غرور تکبر کړی نو آخري انجام د شیطان مردود وګورئ کنه، تر قیامته پورې الله لعنتي کو کنه. دغه رنګې صالح علیه السلام ورته وفرمیل چې دونه تکبر غرور مه کوئ. دا تاسو څه کوئ؟ غیر الله ته سجدې کوئ؟ د الله نه بغیر بل چا ته سجده لګوئ؟ نه، تاسو د یو الله عبادت وکئ. به هر حال صالح علیه السلام ته وفرمیل که چېرې ته د الله برحق پیغمبر یې نو موږ ته معجزه ښکاره که، خو داسې معجزه چې هغه فوراً ته موږ ته ښکاره کړي. نو صالح علیه السلام ورته وفرمیل چې ډېره ښه ده، زه به د الله نه سوال وکړمه، الله پاک به ما ته معجزه راکړي. نو دوی څه معجزه ښکاره کول غواړي؟ دوی طلب د څه وکړه؟ د اوښې وکړه، او هغه اوښه چې هغه په خپله دلته اوس راشي او د هغې بچی وشي، یعنی لنګه دلته شي او بیا موږ ته شوده او پی راکوي. نو صالح علیه السلام د الله د جانبه برحق پیغمبرو. صالح علیه السلام الله نه سوال وکړو چې اله العالمین دا سمودیان قوم دا خو ډېر ناپوهه دی، ډېر جاهله دی، ما نه معجزه غواړي رب العالمین، او چې څه رانه غواړي نو د هغې طلب زم در نه کومه چې دا معجزه ورته ښکاره کړم.
نو رب العالمین صالح علیه السلام ته ویلې چې هیڅ کبراوټ مه کوه، بالکل چې دوی تعالی کومه معجزه غواړي زه به مقه معجزه تعالی در کوم. نو صالح علیه السلام د غار سره روان دی، مزل کوي، او صالح علیه السلام د دقه غار نه داسې اوښه راووته، څو ورځې پس د هغې بچیم پیدا شو. خو بیا صالح علیه السلام وفرمیل چې دا ګورې د الله د جانب نه ماته معجزه میلاو شوه. ای زما قومه هسې نه چې تاسو ګورې اوس دې ته څه ضرر او تکلیف ونه رسوئ. نو دوی به بیا دا خبره کوله چې دا خو اوښه ده او ډېر خوراک کوي، زمونږ څاروي هغه اوس خوراک نشي کولی. نو صالح علیه السلام دغه قوم ته ویلې چې یو ورځ به ستاسو څاروي سریږي، یو ورځ به دا اوښه سریږي. د هغې باوجود دا قوم بغاوت یې وکړو، د الله نه نافرمانه شول، او د صالح علیه السلام په وعظ او په نصیحت هیڅ کار ونه شو. نو رب العالمین ته صالح علیه السلام لاس اوچتی. صالح علیه السلام هغه جلیل القدر پیغمبر چې د الله د جانب نه را لېږلی شوی پیغمبر و. نو سوال کوي د الله نه چې یا الله اے پروردگار عالمای دې سمودیانو قوم زمانه معجزه وغوښتلی، یا الله معجزه دې راله راکړلی، دوی ته مې ښکاره کړلی، خو یا الله په دوی باندې دې معجزې هېڅ اثر ونه کړو. بعضې خلکو باندې معجزه هم اثر نه کوي، د ډېر جاهلیت د وجې نه، د ډېر غرور د وجې نه. خو بیا هم صالح علیه السلام لګیا دی خپل عبادت کوي. وګورئ د الله کارونو ته. په دغه قوم سمودیانو کې یو زنانه وه چې هغه ډېر بد شکله وه، ډېره بد کرداره وه، بدفعلي به یې کوله د دغه هلکانو سره. هغې اواز وکړو چې زه به هغه چا سره نکاح کوم چې ماله دغه د صالح علیه السلام اوښه دا هلاکه کړي. دې بدبختي ته اوس وګوره، او رب العالمین پې بیا عذاب راولي. رب العالمین ګورې موږ او تاسو لم مهلت راکوي، څه وخت راکوي. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، زه تاسو له مهلت در کوم په څه باندې؟ ستاسو په دې سرکشۍ باندې چې تاسو سرکشه کیږئ. نو الله پاک صالح علیه السلام په قوم باندې سمودیانو باندې څنګه عذاب راولي. وګورئ جی مخکې وګورئ دغه بدکاره زنانه چې کم وخت کې هلکان به ورته راتله، او دغه یو هلک چې د هغه نوم دې وخت کې مانه اوس ایر شو، قدار، په دغه کې یو نوجوانو هغه د دې زنانه په خوله باندې هغه اعتماد وکړو، او راغې د شا د طرف نه دا اوښې زخمی کړله، وی وخله، او بل ظالم راغې او دا خپې یې ترېنه کټ کړې، یعنې اوښې ټوکړې ټوکړې کړله. او هغه اوښه هغه رب العالمین د جانب نه رالېږلې شوې وه حضرت صالح علیه السلام ته په معجزه کې. نو د هغې بچی هغه ډېره اوتره شوه، ډېرې منډې شروع کړې، خو دغه ظالم قوم هغه هم نه پرېښودله. رب العالمین ورله فنا پقه کاڼي په هغه ځای کې ورکړه کوم ځای نه چې د صالح علیه السلام هغه اوښه راوتې وه. نو دغه بدکاره زنانه هغې داسې اواز ولګو چې هغه چا سره به زه بدکاري کومه، واده به ورسره کومه، نکاح ورسره کومه، زما خاون به وي، زما حال به دده وي که چا دا اوښه هلاکه کړه. یعنې دا اوښې دای ذبح کړه، یی په کاڼو ویشته او یی هلاکه کړه. نو دغه اوښه هلاکه شوله د صالح علیه السلام. رب العالمین پې اوس عذاب راولي. درې روایت دي. یو روایت کې راځي چې د دوی رنګونو کې تغییروالی راغی،
بدوالی راغی توروالی راخکار شو نو رب العالمین ورته فرمای اے صالح علیہ السلام قوم ته خبرداری ورکا چې زما د طرف نه به اوس په دې قوم باندې عذاب راځي نو عذاب د سراغې د چتونو را پریوتل چې ورته ویلی شي دغه عذاب په سمودیانو باندې راغی نو رب العالمین دفع کړی دی هغه عذاب کم عذاب چې هغه الله ته مخې ته د پیغمبرانو ته مخې ته شوی دی نو الله بیا دفع کړی دی عذاب یې پې مسلط کړی دی نو رب العالمین دی په دې خبرو باندې چې دا ما کمې تاسو ته وکړي الله دې په اول ماته او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي دا و د صالح علیه السلام مختصر واقعه ما تاسو ته بیان کړه ستاسو وخت ډېر نه خرابوم القاري دوست محمد چینل یوټیوب دا تاسو سبسکرایب هم کوي او تاسو په خپلو ګروپونو کې شیر هم کوي د دې ترجمانی به زمونږه ښایسته خورئ هغه پروفیسر نور الهادي صاحب چې ډېر قابل دی تاسو ته همیشه دپاره زما دا قصه په اردو کې ترجمانی کوي هغې به راځي او تاسو ته به باقاعده د صالح علیه السلام دا واقعه بیانوي والسلام